ګوره ځوانه، که په زندګۍ کې د چرته په ذهن کې دا سوال راوچت شو چې مالا په زندګۍ کې مخ په وړاندې تله پکار دي او مالا په فیوچر کې مالداره کېده پکار دي، نو په دغه لاره به تاله یو نه یو ورځ قدم اوچتول پکاري. داسې څوک دي چې ته په زندګۍ کې مخ په وړاندې تله غواړې او هغه ته ودرئ. داسې کم قدرت او کم طاقت دی چې ته وغواړې چې ته په زندګۍ کې کامیابه شي او مالداره شي او هغه تا منع کړي. نو چې کله دې په زندګۍ کې مخ په وړاندې د تلو اراده وکړه او په ذهن کې د سوچ راغی، نو دا خبرې د غلط شخصیت په مخ کې مه کوئ. دا خبرې د خپل مور په مخ کې مه کوئ چې لاړ شي خپلې مور ته وایي چې مورې زه غواړم چې زه په زندګۍ کې مالداره شم. په دغه ټایم کې ستاسو د مور ریاکشن څه دارنګي چې یاره په دې خاندان کې هر سړی غواړي چې مالداره شي. زه چېرته اخوا کېنه ځان له د 2 روپو نوکري پیدا کړه او کور ته د 2 روپو ګټه راوړه. په دغه ټایم کې ستا په ذهن کې دا سوال راوچت شي چې یاره زما دا مور ټیک وای، خو ډېر په معذرت سره چې ستا مور ټیک نه وای. ستا مور همیشه ستا لپاره د بهترۍ سوچ کې، خو په زندګۍ کې دا واحد یو فیصله ده چې دغه ځای کې ستاسو مور په غلطه مني، ځکه چې الله تعالی کم خوبونه تاله درکړي دي او کم امیجینیشن تاله درکړی دی، د دغه وخت مطابق د دغه امیجینیشن صلاحیت چې دی هغه ستاسو مور له نه دی ورکړی. نو چېرته چې دی په زندګۍ کې مخ په وړاندې د تلو سوچ په ذهن کې راغی، نو په چپه خوله د الله تعالی عبادت کوه او د خپل فیوچر لپاره دواګانې غواړه، نو بیا په فیوچر چې ګوره چې کېږي څه. نو ځانه ګډه مه جوړوه، ځکه چې ګډه واحد هغه ځناور دی چې دا ټول عمر په دې یره کې تیری چې چېرته ګیدړ مې ماته نه کړي، او په آخر کې د ګډې مالک راشي او ګډه د دې بغرونه سیاله لګي په خپلې وخوري. نو دغه رنګې تاسو ټول عمر په زندګۍ کې د رزق نه هېرېږئ چې چېرته رزق مې نقصاني نه کړي، چېرته رزق مې مینټل نه کړي، چېرته تاواني نه شم. نو تاسو دنیا چان کې خو تاسو به د اوسه پورې دا نه کتلی چې یاره په زندګۍ کې چېرته رزق څوک وژلی دی. تاسو نه مرئ، ځوانان یې، په ځوانانو باندې سختې راځي. نو دغه ګډې په شان د رزق په دې یا وجنې یا به دې نه وجنې، بل څه شی به دې مړ کړي. نو په زندګۍ کې کالکولیټډ رزق والی، په رزق کې رزق دی، په رزق کې کامیابي ده، په رزق کې فیوچر دی. نو فیصله الله تعالی په خپل لاس کې درکړله، زموږ دواګانې سره دي، کامیاب شي، کامران شي.